غزوه تبوک دا ډیر سخت وخت کې قجوري پخښوي او د صحابه او د عربو خو بس دغه تجارت او دی بدی وخت کې بل خوانت لل ګرمي زیان تا سفر لريو او دا رنګي دا مسلمانانو سره سورلې کمه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ د چندې jihad د پاره تحزیز ورکا تیزوال ورکا چې د الله په لار کې jihad لزو او د الله په لار کې مال لګا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې د هغه وسلو خان هغه زما د اړه شو مجاهدین به جهاد لزو باحلاسها واقطابها داغي اکی جاوا او داغي وړو کی شان زین چې ورته وي سره د زین او سره د کی جاوې نه دا ما د الله په لار کې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تحزیز ورک تحزیز وی تیزوالی تا یعنی نور ترغیب ورک چندې تا دا الله لار کې مال لګوي دا الله لار کې مال لګوي مان په دې سلو خانو کار نه کوي حضرت عثمان سے پاسه دا هغه په ما باندې 200 خان یعنی زه 200 خان د الله په لار کې خیرات کوم او د 200 خان باندې مجاهدین jihad ته ځي غزوه تبوک ته وځي باحلاسها واقطابها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دولی دو نو بیا نور تحزیز ورکا تر دې چې عثمان سے هغه د خان 300 تو رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشاله شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کده دین بعد عثمان اسمل انکی معنا نیک نوافل کې فرایض کې نه نوافل کې نو دته zarar نه رسي یعنی دا غلوی مقام حاصل کو ما دور عثمان رضی الله تعالی عنہ کده دین بعد نور سا عمل کین دته باغ نقصان نه رسي